دی وایي دا غاندي نه و، دا ګاندۍ د هند یوه واکمنه تېره سوې طالبانو، ډېره هوښیاره ښځه تېره سوې. نو ده وایي داسې چل وکړو چې د ټولې غربي نړۍ تجارتونه په چا کې بند کړل؟ په هند کې. چې تجارت یې بند کړ نو د هغې قوت ختم شو. د غربي نړۍ اعلان یې وکړ چې دلته په هر څه شي کې موږ د چا تجارت نه غواړو. د غربي نړۍ مسلمانان نه ول، طالبانو کافر ول، خو د عقل په تقاضا باندې هلته چې انګلیسانو هند مستعمره کړي، دا نه چې مسلمانانو ټول هند کفر اسلام ټول مستعمره وو. ګاندي په دې فکر وکړ چې د استعمار نه چې موږ خلاصېدی شو. څنګه خلاصېدلی شو؟ چې تجارت یې وربند کړو. تجارت چې برابر جنګ مخ ته بیایي، چې پیسې نه لري نو بوشکې نه وروسته ترقي کولی شي. خدای په خاطر طالبانو، زه لیونی نه یم، طالبانو تاسې لیوني یئ. تېر شل کلن جهاد کې که موږ دغه وسله چې اخر کې مو دغه لیزري وسله درلودلی، دا ټول افغانستان کې د هر مجاهد په لاس کې لیزري وسله وای، افغانستان کې به مقاومت څومره وخت دوام کړی وای؟ جواب راکوئ. التجارة تسبق الحرب، چې پیسې د برابرې جنګ په مخ باندې ځي. که موږ دلته په افغانستان کې په تېر شل کلن جهاد کې تجارتونه درلودلی، ښې پیسې مو درلودلی، نو طالبانو وسله به مو تر دې نه ډېره پرمختللې وله. د راکټ مرمۍ مو نه درلودلې، ډېرې په سختۍ باندې مو اخیستلې. که دا دومره راته پرېمانه وای طالبانو چې ولې توکل په خدای ته هر څه کېدل، ته بیا ګوره که نه چې څومره وخت کې دوی شکست خوړی، بارود څومره په سختي پیدا کېدل، بوشکه بېچارهګۍ څومره په سختي پیدا کېدله، څومره سختۍ یې سره ول.